نو د مور د پلار په درې درجه حق دی ځکه هغه تکلیف ډېر تیر کړو صبح ذکر یو کال پورې سکم خوې بچې په خېټه ساتلې بیا سمو خیال دې چې دا بچې سنبالېږي نو سو زره کرته به دې د بچي نه په دې ښي لاس باندې ګندګي وینځلي او قسم دې که د هغې په مخ او تندي کې څه خفقان هم راغلی ګندګي م تې صفا کې بې سینې سره را جفتم کې چې د بچي نه بر راشي که یو ځل دې سپین ګیري والد او دې بوډۍ مور په جامو او بستره کې ګندګي وکړه نو د بچي تندي ته ګورئ قسم دې بیا ورته مرګ غواړي وَإِنَّهَمَ گناہ کبیر دادا و بکاء الوالدین من العقوق مور پلار جاړي سترګو نه اوښکې روانې دي د بچو د نافرمانۍ د وجې مور جاړي پلار جاړي داسې ګوره دي یو ځل موږ د جمعې موږ کو یو بوډا راغلی و تکه سپینه ګیرې وه بچو شو ما اول کلار کوم یې څه چللی په غټ غټې وجاړل د بچو د لاسه یې جاړل کوي په خبره باندې نو دا څنګه مسلماني ده چې ته د چا نه پیدا یې چا وړوکی لوی کړی هغه ستا د لاسه چغې وایي هغه ستا د لاسه چغې وایي جاړي یو ځل یو سپین ګیري راته ووایي په ما ویښته داسې نیغ نیغ ودرېدل وایي زه پېشمني چې راپاسم زوی له خیرې سوچ وکړئ یو سپین ګیری دی بوډا دی داسې خفه دی چې پېشمني بچي پسې څه کړي داسې اوچت کړي مور پلار ګوره خیرې نه کوي خو دا ډېر مجبوره شوی تاسو خپل بچي لرئ څوک چې نه لري یا خو په مسله نه پوهېږي خپلو بچو ته مور پلار خیرې نه کوي خو چې دا پېشمني شروع کړي دا مجبوره شوی نو ولې خپل مور پلار ځان ته ودرې خیرو دپاره ابن عمر رضی الله عنه د به تاسو مخکې واورېدل چې ډېر حجونه به یې کړل نو اکثریت به دی په حرم کې و ځکه زر عمرې چې برابر او شپېته حجونه یې کړي نو دی په طواف ستړی شوی او ناست و یو یمني سړی او طواف یې کولو او مور یې په سر کړې وه د الله په کور کې مور په سر کړي اوچته کړي د بوډۍ مور ده او د الله د کور نه ګرځي او یو شعر وي انی لها بعیرها المذلل ان ازعرت رقابها لم ازعری ویزد دی مور د پاره داسم لکه یو تابدار اوخ او د خلقو سورلی که یریگی تریگی زیریگم نام ثم قال یا ابن عمر اترانی جزیتها وی ابن عمر تو گمان کے چماغن دمور حق ادا کو اے وی حق میں ادا کو کنا پسر کڑے پیدا ادا کم ملک نہ میں روستے و دا اللہ کور نے گیر چاپے رگر سو قال لا ولا بزفرة واحدة د صحابه د خبرو ته وینا قسم دې که حق پورا کولې شي که ټول عمر وګرځې کنه نو دا غستا د پیدایش هغه یو د یو بدلم نشي کوزولی ځکه د بچي پیدا کېدل د مور د مرګ خبره وي هغه یو نه دی د یو اجر نشي بدلم نشي کوزولی نو د مور د یو زیرګي ټول عمر که په سر وګرځې د یو د یو زیرګي هغه حق مدا کولی نشي مولا عبدالحق صاحب رحمت الله تعالی علیه چې د دارالعلوم حقانی بانی دی او چا چې کتلی او یو لوی الله والا شخصو مولانا به ډېرې کمې خبرې کولې که ته به ناست وي په ګنټو ګنټو کې به دی خاموش ناست و که تا به څه ووایي جواب به یې درکړو ځکه چې وفات شو نو ډېرو شاګردانو یې ووایي چې موږ په ټول عمر کې د خولې نه سپکه خبره نه ده اورېدلې
وردرانه خلق پدی پیجن دا دومره کار چې الله علیه سلسله روانه ده دا به څوک نه وایي چې د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د خلینا د چا د زړه د ازارېدو خبره شوې وایي مور یې مړه ډېرې ژړل شاګردانو ورته تسلي ورکوله مولانا ژړا نه بس کوله چا ورته حضرت خپل خلکو له تسلي ورکړي خپله ژړا نه بس کې وایي دا خو راله ووایي چې په څه ژاړې مور خو به مې هسې مړه کېده الله وایي کل من علیها وی دا دارالعلوم د دې په دعا چلېدو جاړم په دې چې مدرسه ختمه شي څه پوه شوې په خبره جاړم په دې چې دا ټول نظام د مور په دعا مې چلېدو خفه په دې مدرسه ختمه نه شي نوکي صاحب یو لوی سړی دی مکه مکرمه کې او د هغه په وعظ نصیحت الله ډېرو خلکو له خیر رسولو و یو کس یې تپوس وکړو چې ښځه مې دا وایي مور مې دا وایي زه څه وکړم نو هغه ورته وی د مور پلار بدل نشته او د دې نورو څیزونو بدل شته ښځه که یو نی بله وایي که بله وایي خو مور دغه یو ده بله کیدی شي پلار دا یو دی د کوم شي چې بدل نی هغه خبره ومنه څه پوه شوې په خبره باندې څوک مثال دوست دی بل به پیدا شي رور به دی بل پیدا شي خو مور پلار زما عزت مندو بل نه پیدا کیږي مور پلار ډېر خفه کیږي ګوره ای ته نه څه چرګانه ګډان نه غواړي وایي پیاز دي خو په نیاز دي زموږ یو ملګری دی او بیمار هم دی الله دې صحت ورکړي هر کال عمرې ته ځي ډېر نیک سړی دی اوس یې والده وفات شو الله دې ورته بخښنه وکړي سره زموږ د ټولو مرتګار نو کنه بابا سره حرم کې ناست و اعلان کې غل الله ډېر وس ورکړو ما له وی ګوره مور سره خبرې کوم نو چې دوه خبرې به کې وای بچیا بس کنور تر باندې پیسې راځي اعلان کې کاور سره ټول راز خبرې کولې نو داغه په پیسو کې فرق نه راتلو الله ول ډېر سور کړو دا نو حرم کې ببر ناس مالې ګوره مور لمه دا اوس ما سره دوه خبرو نه سیوا نه کوي نو چې دوه خبرې به وکي درې مشي به هغه به بس کا بچیا پیسې در باندې راځي نو مور پلار په دې بچو په خبرو د کېږي چې په دبانې پیسې راځي ادبانې دا کېږي نو زما عزت مندو چې د مور پلار خدمت کو سبا به تانم پیدا استابم خدمت کوي بل دا د جنتم دی او دا د دوزخ هم دی د مور پلار په خدمت او په دې باندې چې څوک کوم مقام ته رسیدلی محمد ابن سیرین رحم الله د خوبونو د تعبیر امام او تعبیر مشهور رو یو ورځ مدرسې ته راغی یو طالب العلم ورته وایي بیګا مې په خوب کې کتې مخ دې د څوارلسمې د سپوږمۍ په شان پړه کېدو هغه ورته وایي بچیه خوب دې صحیح کتلی بیګا ما مور ته په خپو چاپي کوله نو دا حدیث مې مخې له شو چې جنت د مور پلار په خپو کې وی ما د مور د خپې راواغستې په دې مخ مې بګلي په دې ګیله مې بګلې د محبت ته وجه وی دا د مخ پړکا چې دې کتلې بچیه خوب دې صحیح محمد ابن سیرین د خپل دور مشهور تابعی دی او د تعبیر الرؤیا امام دی وی خوب دې صحیح کتلې بیګا ما د مور خپې راواغستې کله چې مور پلار مړلي ورسره احسان وکړي خو رواج مکوئ سمکار وکئ چرته مدرسه کې ولګاوه چرته بل ځای کې ولګاوه چې دا مې دوه رکعاته نفل ونیسه هسې د بچو په دې عباداتو کې د مور پلار برخه ده خو ته تلاوت کوه